چوته ته دینداری نه نو دا پلان نه خو خیر وکړه هغه دوه موضوعونه کې د ورځې زه بیا هم درې کوم اوس ورځې د ځان نه کمزوري ته ګوري په دین کې نه پکار دا وه چې تا ځان نه بره ته کتلی زه خو مونځ کوم او پلانې ورسره قرآن هم یاد خپله سینه دا د حسد نه د کینې نه او د بغض نه د دې نه څه که پاکه که ژوند به دې ښایسته وي ډېر مطمئن ژوند به دي په ارام به په سکون به لکه د حسدګر او د کینهګر او د دشمنیانې چې کوي او د بغض والا د دې غریبانانو چې کینې د کوي وسو چې هغه دسي هغه دسي هغه کت هغه بر هغه لاړ هغه را هغه دسي هغه دسي چې د هر څه لر کړو ژوند به دې خوشحاله شي د خوشحالۍ ژوند به دي هېڅ پروا به دې په چا نه وي که چا ته پسې خبرې وکړي هم ډېره ښه خپل خو یې راښکاره که څوک دې غیبت کوي که څوک دې سره دشمني کوي ته په ښایسته طریقې سره جواب ورکړه ته خپل زړه صفا ساته الله به دله ژوند ښایسته درکړي او اخرنۍ خبره به دا ذکر کوم ما خو چې دا اوږده موضوع ده دا اوس ما په اوله کې وي هسې دا یو څو خبرې اخرنۍ خبره هغه ده او ډېره اهمه که د خوشحالو ژوند غواړي او ښایسته ژوند غواړي نو په دنیا کې د ځان نه بره ته به نه ګوري د ځان نه کته ته ګوره او په دین کې به د ځان نه بره ته ګوري د ځان نه کته ته به نه ګوري موږ خبره الټه کړې ده چې ورته ته دینداري نه نو د هغه پلاني نه خو خیر وکړه هغه دوه موضوعونه کوي د ورځې زه بیا هم درې کوم اوس ورځې د ځان نه کمزوري ته ګوري په دین کې نه پکار دا وه چې تا ځان نه بره ته کتلی زه خو مونځ کوم او پلانې ورسره قرآن هم یادوي هغه درسونه هم کوي هغه ذکر وزګار هغه روجې نیسي هغه تهجد کوي هغه ته هغه ته ګوره موږ په دنیا کې بره ته ګورو موټر ورسره شتي ښه مزېدار خو دی لینډ کروزر ورته ګوري او دلته د خولې نه یې لاړې ساسي چې کله به زه دا ګاډی را پیدا کړو ښه مزېدار کور دی ګزارۍ روانه څلور پنځه کمرې خو دی هغه پلاني ته ګوري هغه 18 کمرې جوړ کړی دا ژوند ګوره په ارام نه تېرېږي د ځان نه لاندې ته وګوره په دنیا کې ژوند به دې ښایسته ته دا وایې چې ما سره موټر نشته که ته دا وایې چې ما سره سکوټر نشته که وګوره هغه کسانو ته چې خپې ورسره نشته ته دا وایې چې زما کور وړوکی دی ته وګوره هغه کسانو ته چې فوټپات باندې اوسېږي ته دا وایې زما په سر درد دی او زما معده خرابه ده وګوره هغو ته ولیاذ بالله چې هغه د کینسر بیماران دي د هغوی ګردې خرابې دي ابلز مې یو مریض ولیدو په نیټ کې چې پته نشته زما د ذهن نه اوس وځي خو چې 11 کیلو که 12 کیلو صرف د هغه ګرده وه او ګردې غټې شوې وې د خېټه داسې راغلې وه داسې نو بیا ډاکټران وایي چې د ګردې به دې وباسي خو بس دې نه بغیر به ژوند تېروي چې څوک پورې ژوند ځکه چې دې دله سم مړ کېږي دا خېټه دومره غټه شوې وه یعنې دا وړه ګردې چې کله کیلو ته ورسي ته سوچ وکړو چې بیا یو څو کیلو شي او یو نه دواړه ګردې د دې سره ژوند تېرول او هغه تکلیف او موږ خپل هغه وړې وړې بیماریانې راولو هغه یادوو نو که چېرته موږ نه د ځان نه لاندې ته وګورو نو ژوند به زموږ څه شي هغه به ښایسته شي دا یو څو نصیحتونه د زړه د کومې نه ټولو ملګرو ته دې دپاره چې زموږ دا ژوند څه شي دا ښایسته شي الله سبحانه وتعالی دې موږ ټولو ته ښایسته ژوند نصیب کړي الله دې موږ ټولو ته برکتي ژوند نصیب کړي الله دې زموږ دنیا او آخرت ښایسته کړي او الله دې موږ د غمونو مصیبتونو آفتونو نه د ګناهونو نه الله دې موږ دې نه لرې ساتي او الله سبحانه وتعالی د دې دیني مجالسو سره زموږ د تعلق دغه شان برقرار ساتي د آخري وخته پورې د دنیا نه د تلو پورې الله دې موږ د دین طلبګار وګرځوي او د دین خادمان دې الله موږ وګرځوي او الله دې زموږ بچي زموږ خپلوان زموږ مشران کشران د هغه ټول نه الله د دین کار واخلي